دیوبندیت د ماتا ته دربخلی نوم نه دی چې ماتا ته دربخلی او ماتا ته دربخلی دیوبندیت د دې نوم نه دی چې مړي اوري او که نه اوري دیوبندیت د دې نوم نه دی چې مړو ته ژوندي وایه مړو ته به اوس څه وایي ژوندي وایي نو هله به دیوبندی کېږي لوی غم دی نو دا دیوبندیت د دې نوم نو هغه اصلي روح د دیوبندیت د خلکو نه روک شو دیوبندیت نومو د دې خبرې چې مسلمانانو کې دینی انقلاب پیدا کی او مسلمان داسې مسلمان کی لکه څنګه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردانو او په دنیا کې یو اسلامی بلاک جوړ کی او خلافت اسلامی قائم کی دا دو مشنو د علماء دیوبند او دیوبند مدرسې او دا غینه و چې کم طالب وته نو دا غو دا आवाज او دا بیکارو چې مسلمان به په قران څنګه یو کیږي او مسلمان به توحید څنګه زګي او مسلمان به سنت څنګه زګي او د مسلمان په زندګۍ کې به اسلام څنګه راځي دا غي مشنو او دا غي ژوندۍ نمونه شیخ القرآن رحمه الله تعالی د پنځپیرو چا دیوبند یو لوی سلسله ده یو لوی کړای ده او هغه دلته راغلی و د حسین علی رحمه الله تعالی په واسطه باندې هغه انقلاب دیوبند هغه دی خلکو پیژندلی